بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مسلمانانو خویندورونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده ښه داسې ده که څوک داسې وي د هغوی حاجت نه پوره کیږي همدا وظیفه دې وکړي. څوک داسې وي چې هغوی مشکلات نه ختمیږي، نه پوره کیږي، نه حل کیږي، نو د دواړو جهانو سردار مبارک یو ناشنا طریقه ښودلې ده. عبدالله بن ابي اوفا رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د دواړو جهانو سردار فرمایل مفهوم داسې دی چې کم سړی هغه داسې وي د هغه حاجت وي، مشکل وي، قرضونه راګیر کړی وي، دغه رنګې بې سکونه وي، هغه له پکار دی چې په ښه طریقې سره ډېرې چارهدام وکړي. چې کله چارهدام وکړو بیا د هغې نه بعد 2 رکعته نفل وکړي. 2 رکعته نفل صلات حاجت دا دې وکړي. کله 2 رکعته نفل وکړل بیا به د هغې نه بعد محترم او دا به د الله پاک حمد و ثنا ووایي. سبحان الله ویلی شي، الحمدلله ویلی شي، لا اله الا الله ویلی شي. ویلې بیا به د هغې نه بعد ما باندې درود شریف وایي. نبي کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ما باندې به درود شریف وایي. چې کوم درود تاسو ویلی شئ د مانځه ویلی شئ یا صلی الله علیه و آله وسلم ویلی شئ، چې کوم تاسو اساني، او بیا د هغې نه بعد دا کلمات وایي، دا دعا وایي، صرف 2 پیره پکار ده، بس دا ووایي. بیا د هغې نه بعد خپل حاجتونه الله پاک ته دې پیش کړي. عالمان پکې یو ناشنا خبره کوي، یو سړی د کینی او د حاجتونو لیست احساس کړي، لیست چې دومره حاجتونه دي، د مشکلاتو لیست احساس کړي او یو یو د الله پاک ته وایي. انشاءالله العزیز ترې وظیفې نه بعد داسې یو حاجت به ستاسو نه وي چې هغه پاتې شي، داسې یو مشکل به نه وي چې هغه پاتې شي. انشاءالله العزیز د حدیث مبارک په رڼا کې هر قسم حاجت به پوره کېږي، هر قسمه مشکل به ختمېږي، قرضدار قرض به ختمېږي، دغه رنګې مال او دولت ته پکار پریشانې تکلیف کې انشاءالله العزیز هېڅ قسم مسله به تاسو ته نه وي. نو راځئ تاسو دا کلمات یې پیره واورئ، انشاءالله العزیز ډېره زیاته فایده به وکړي. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض، رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. کلمات تاسو کله 2 پیرې یا 1 پیرې یا 1 پیرې ووایئ او بیا د هغې نه بعد دعا وکړئ چې څومره ستا په زړه کې زور وي، څومره دعاګانې تاسو غواړئ یا څومره پریشانۍ دي، انشاءالله العزیز الله پاک به هر څیز تاسو ته آسان کړي، مسایل به ختم کړي، پریشانۍ به ختم کړي، مشکلات به حل کړي او حاجتونه به الله پاک پوره کړي. کوشش وکړئ په خپله مو کې ملګرو سره هم شیر کړئ. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.